أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر هچری تاسو نشر سیدے کامل نیکیتا پورا نیکیتا حتی تنفقوا مما تحبون تردی چې تاسو ولګوئ تاسو خرچ کئ د هغه مالنا چې تاسو ورسره مینه کوئ تاسو ورسره محبت کوئ. یو مطلب داری چې تاسو پوره نیکۍ هغې پورې نشئ حاصلولی څو پورې چې هغه څه خرچ کړی نه وي چې هغې سره ستاسو مینه وي ستاسو محبت وي او هغه د الله رب العالمین په لار کې ولګي. او دویم معنی دا هم شوې ده چې د بیر نه مراد جنت دی چې جنت ته هغې پورې نشئ تللی څو پورې چې تاسو هغه مال د الله په لار کې لګولی نه وي د کم مال سره چې محبت ساتئ. نو لن تنالوا البر هیڅ چرې تاسو نشئ رسېدی جنت ته حتی تنفقوا تر دې چې تاسو خرچ کوئ ولګوئ مما تحبون د هغه مال نه چې تاسو ورسره مینه کوئ. وما تنفقوا من شيء او هغه چې تاسو خرچ کوئ تاسو لګوئ د څه مالنا د څه شي نه فإن الله نو یقینا الله تعالی به علیم په هغې باندې پوه دی. کل الطعام هر قسم خوراکونه کان حلا لبني اسرائیل و حلال د پاره د بني اسرائیلو الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بند کړیو یعقوب علیه السلام اسرائیل معنا یعقوب علیه السلام هغه چې بند کړیو اسرائیل یعقوب علیه السلام علی نفسی په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التورات مخکې د راتلو د تورات نه قل وای پیغمبره فاتو بالتورات نو راوړئ تورات لرا فتلوها اولولئ دی لرا ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتوني. فمن افترى علی الله الکذب نو چا چې جوړ کړه په الله تعالی باندې دروغ من بعد ذلك وروسته د دې بیان نه فاولئک هم الظالمون دا کسان هم دیو دی ظالمان. قل وای پیغمبره صدق الله رښتیا ویلي دی الله تعالی فاتبعوا ملت ابراهیم فتبعون تابعداري وکئ تاسو ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې کلک ولاړو په توحید باندې ماتونکي د شرک او د بدعاتو وما کان من المشرکین او نو د مشرکانو نه. ان اول بیت یقینا اولنی کور وضع للناس چې جوړ کړی شوی دی د پاره د خلکو د عبادت للذي خامخا هغه کور دی ببکه چې په مکه کې دی مبارکن د برکت نه ډک دی مبارکن د خیر او د برکت نه ډک دی وهدى للعالمین او هدایت دی د مخلوقاتو د پاره فيه آیات بینات فدی کې نښې دي واضحه مقام ابراهیم یو پکې زید ابراهیم علیه السلام دی ومن دخله او څوک چې داخل شو دی کور ته کان آمنا نو شو دی په امن باندې ولله او خاص الله تعالی لرا علی الناس په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله شریف دی من استطاع الیه سبیلا څوک چې طاقت لري دی ته د لارې ومن کفر او چا چې کفر وکړه فإن الله غنی عن العالمین نو یقینا الله تعالی بے پروا دی د عبادت د مخلوقاتنا. قل وای پیغمبر یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله ولی تاسو کفر کوئ په آیاتونو د الله تعالی باندې والله شهید الله تعالی گواه دی علی ما تعملون فاسبان چې تاسو یې کوئ. قل وای پیغمبر یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لم تصدون ولی تاسو بندوئ عن سبیل الله دلار د الله تعالی نه من هغه څوک آمن چې ایمان راوړلی تبغونها عوجا لټوئ تاسو هغې لره کوږوالی وانتم شهدا او یې تاسو ګواهان
وما الله ندی اللہ تعالی بغافلنا خبر عما تعملون دا سنا چی تاسوی کوئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان تطویعو کچرد تاسو تابداری اکڑا فریقا من الذین دیوی ڈلی داغ کسانونا اوتو الكتابا چورکلے شوی دے ورط کتاب یردوکم نوافس بکتاسو لرا بعد ایمانکم رستو د ایمانون استاسونا کافرین کفر کونکی وکیف تکفرون او سرنگی کفر کوي تاسو وانتم او حال دار چی تاسو تتلا علیکم لستلیکی پتاسو باندی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ تعالی وفیکم رسولو او پتاسو کی سنت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے اگا وقت کی وفیکم رسولو پتاسو کی رسول دا اللہ موجود دے او وس سنت دا پیغمبر موجود دی ومن یعتصم او چاچ منگولی ولگولی باللہ پدین دا اللہ تعالی فقد ہودیا نیقنن دتا ہدایت وکلیشو الى صراط مستقیم لاری برابری او نیغیتا سید لارتا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تعالی نا حق تقاته پا پورا یری سرا دا اللہ نا پورا ویرگی ولا تموتن او مملکی گی تاسو الا وانتم مسلمون مگر فدا سے حال کی چی تاسو مسلمانان یئی واعتصموا منگولی ولگوی بحبل اللہ پر سید اللہ تعالی جمیعا طول پا غنڈا او حبل اللہ رسید اللہ قرآن دے نو واعتصموا منگولی ولگوی تاسو بحبل اللہ پر سید اللہ تعالی چی دا اللہ کتاب دے جمیعا پا غنڈا طول ولا تفرقو او تسنس کی گئی ما دا اللہ تعالی دا دیننا تفریقی مجوڑوئی وذکرو یاد کئی نعمت اللہ نعمت دا اللہ تعالی علیکم چکڑی دے پتا سبان دی اذ کنتم اعدان کلچوئی تاسو دشمنان دیو بل اذ کنتم کلچوئی تاسو اعدان دشمنان دیو بل فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نو اللہ تعالی من محبت واجہ استاسو رجلن مابین کی فَأَصْبَحْتُمْ وَنُّ وَغَرْزِدِ تاسو بِنِعْمَتِهِ دوجد نعمت دا اللہ تعالینا اخوانا رنا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُبْرَةٍ او ویتاسو پاغا غاڑا دکندی شفا غاڑا وَكُنْتُمْ ویتاسو عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ پاغاڑا دکندا من النار دورنا فانقذکم منا نو اللہ تعالی اخلاص کلی تاسو بچ کلی تاسو ردینا کذالک یبین اللہ دغشان بیانی اللہ تعالی لکم تاسو تا آیاتی اخپل دلائل اخپل قدرتنا لعلکم تهتدون دی دپارا چی تاسو سملار بیا ممی ولتکم منکم او خام خاشید استاسونا امتن یوڈلا یدعون الى الخیر چراغوار خلق لرا خیر تا قرآن و سنت تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او حکم کئی دنے کئی وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او خلق منا کئی دنا روا کارننا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغا کسان ہم دیو دی کامیاب وَلَا تَكُونُوا او مکی گئی تاسو کالذین پشان دعا کسانو تفرقو چی تسنس شوی دی واختلفو اختلاف وکا من بعد ما جاءهم البینات رست داغنا چراغلیو دیو توازیح دلائل وَأُولَئِكَ وَدَغَ كَسَانْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ دیو دو پارا عذاب دیلوی یوم تبیض وجوہن یاد کا غورز یوم یاد کا غورز تبیض وجوہن چی تک سپین بشی مخنا دا مومنانو وتسود وجوهن او تور بشی مخنا دا کافرانو فاما الذین فسارا کسان اسودت چی تور شوی دی وجوههم مخنا دیو نو اغیط بویلکی گی اکفرتم آیتاسو کپر کڑے دے بعد ایمانکم رستو دا ایمان ستاسونا فذوق العذاب نوزکی عذاب دا جہنم بما کنتم تکفرون پسبب دا دی چی تاسو کفر کاؤ واما الذین بیزوت او آغا کسان چی سپین شوی دی وجوههم مخوند دیو ففی رحمت اللہ نوی بدیو پا مہربانی دا اللہ تعالی کی چی جنت دے هم فیہا خالدون وی بدیو پدے کے ہمیشہ تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ تعالی دی نتلوها علیک بالحق لولو منگا دیلر پتابان دی دا پارا دخکارا کولو دا حق
وما الله يريد ظلما للعالمين او ندی الله تعالی چې اراده کوي د ظلم په مخلوقات باندې ولله ما فی السماوات او خاص الله تعالی لري اختیار دا هغه مخلوقات لري چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او دا هغه مخلوقات چې په ځمکو کې دي وإلى الله ترجع الامور خاص الله تعالی ته واپس وکړي شي ټول کارونه کنتم خیر امه یی تاسو غوره امت اخرجت للناس استلی شوی د پاره د پیدې د خلکو تأمرون بالمعروف حکم وکوي تاسو خلکو ته د نیکی او تنهون عن المنکر او منع کوي به خلکو لرا د نارواونه وتؤمنون بالله ایمان بلری تاسو په الله تعالی ولو آمن اهل الكتاب او کچرته ایمان راوړیو اهل کتاب لکان خیر لهم نو دا بغوره وی دیو لرا منهم المؤمنون زینی د دیونه مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او زیاد د دیونه فاسقان دي لن يضروكم الا اذى دیو ضرر نشي رسوله تاسو ته الا اذى مگر بدر دي وان يقاتلوكم کدیو جنگ کی تاسو سره يولوكم الادبار نو اړي دیو تاسو ته شاګانی ثم لا ينصرون بیا به دیو سره امداد نشي کېدلې ضربت عليهم الذله وهل شوی دی په دیو باندې مهر د ذلت اينما ثقفو شرط چې دیو اومندل شي الا بحبل من الله مگر بچبی د ذلت نه هغه څوک الا مگر بچبی د ذلت نه هغه څوک چې منګولې لګولې وي بحبل من الله پر سید الله تعالی چې د الله کتاب دی وحبل من الناس او پر سید خلق باندې پر سید خلق باندې یعنی جماعت د صحابه سره یوځای شي وباءوا بغضب من الله او راګیر شو دیو په غوسه کې د طرف د الله تعالی نه وضربت عليهم المسكنه او اوهل شو په دیو باندې مهر د خواري او د غریبۍ ذالک دا ذلت او غریبی ذالک دا ذلت او غریبی بانهم پدی وجدا چې یقینا دیو کانو یکفرون بیاات الله ودیو چې کو پر وکاو پایتونو د الله تعالی باندې ويقتلون الانبياء وجلب پیغمبران بغیر حق بیسد جرمنا ذالک بما عصوا دا پدی وجہ چې دیونا فرمانی کړي وا وکانو یعتدون او دیو د حدنا زیاتې کوونکی لیسو سوا ندی ټول برابر من اهل الكتاب زینی د اهل کتابنا امه یو ډله دا قائمه چې ولاړ دی په دین باندې یتلون آیات الله چلولی آیاتونه د الله تعالی انا النهار پاترابو د شپې کې انا الليل پاترابو د شپې کې وهم يسجدون او دیو سجده لګي تابعداري کوي د الله تعالی يؤمنون بالله ایمان لري په الله تعالی او اليوم الاخر او ورځ د آخرت باندې ويأمرون بالمعروف او حکم کوي خلق ته د نیکۍ د کارونو وينهون عن المنکر او منع کوي خلق لرا د نارواونه ويسارعون في الخيرات او جلتی کوي په کارونو د نیکو کې واولئک من الصالحین او دغه کسان د کامیابون دي د نیکانو ندي وما يفعلوا من خير او هغه چې دیو کوي د سنیکینا فلن یکفروه نه چری بدیو محروم نشي داغه د اجر او داغه د ثوابنا والله علیم بالمتقین الله تعالی فو دې په متقیانو فرزګارانو باندې ان الذين يقرن کسان کفروا چې کفر کړي دي لن تغنی عنهم چر پیدا ورن کی دیو تا اموالهم مالون دیو ولا اولادهم او نه اولاد دیو من الله شیء د عذاب د الله نه شي واولئک ودغ کسان اصحاب النار ور والدهم فيها خالدون دیو په دیور کی همیشه مثل ما ينفقون مثال دا غس چې دی خرج کوي دی لګي فيها د الحیات الدنیا په دی ژوند دنیاوی کې کمثل ریح پشان دا اغا هوا دی فیها سرن چپائے کی تیزوالی فیها سرن چپائے کی تیزوالی اصوابت حرس قویا یا فیها سرن چپائے کی ووری پائے کی ووری او دارنگی اصوابت حرس قومن ورسی گدا پسل دیو قوم تا ظلمو انفسهم چی ظلمی کڑے پخپلو زانو باندے فاہلکتو نو هلاکی ولدا پسل
وما ظلمهم الله او ظلم نه کړي په دیو باندې الله تعالی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانه من سیتاسو یو دوست رازدار من دونکم بغیر ستاسونا د مسلمانانو بغیر رازداران ځان لمنسا لا یالونکم خبالا دیو ایلن کئی پتاسو باندی د فساد ودو دیو خو خیمانتم اغا چه تاسو پی تنگی گئی قد بدت البغضاء یقینا خکار شوی دی بغضنا من افواهیم د دیو دخلونا وما تخفی صدورم او اغا غصا چه پټکړی دی د دیو سینو اکبرو ډیر لوی ده قد بینا لکم الآیات یقینا واضح بیانو من تاسو ته آیاتنا ان کنتم تعقلون کچرت تاسو د عقل نه کار اخلئ چې دا ستاسو دشمنان دي دا کافرون. ها انتم خبردار تاسو ها انتم خبردار تاسو اولای دغه کسان یی تحبونهم چې مینه کوي محبت کوي تاسو ردی کافرو سره ولا يحبونكم او دیو مینه محبت نکی تاسو سره وتؤمنون بالکتاب كله او حال دار چې تاسو ایمان لرئ په ټول کتاب باندې واذا لقوكم تاسو ټول کتاب باندې ایمان لرئ او دیو بازی منی او بازی نه یا ټول نه منی. واذا لقوكم او کله چې دیو مخامخ شي تاسو سره قالوا وای دیو آمنا من ایمان راوړی دی. واذا خلو کله چې لاړ شي دیو عزو علیکم الاناملا نو چکونه لګی استاسو د وجنا الاناملا په ګوتو باندې الاناملا د ګوتو په بندونو باندې چکونه لګی من الغیظ د وجه د غسینا قلوا پیغمبر موتو ملشی بغیظکم د خپل غسو سرا ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی فوده پرازونو د سینو باندې ان تمسسکم کورسیږي تاسو ته ان تمسسکم کورسیږي تاسو ته حسنتون خوشحالی تسوهم نو خپکی دیو لرم و ان تصبکم کورسیږي تاسو ته سیئتون تکلیف یفرحو بیا نو دی خوشحالیږي پاغي سره و ان تصبروا او کچرت تاسو صبر وکړه اے مومنانو وتتقوا او ویریدئ د الله تعالی د خلاف نه لا یضرکم نو دی ضرر نشي در رسولای تاسو ته لا یضرکم نو ضرر نشي در کولای تاسو ته کیدوم چلول د یو شی ان هیڅ شی ان الله یقینا الله تعالی بما یعملون محیط پاغه څه باندې چې دی وی راګرون کړي ویز غداوتا او کله چې سار وخت وتی ته من الک د خپل آلنا تبوی المؤمنین چې تا جوړول د مسلمانانو د پاره مقاعد للقتال مورچې د جنگ د پاره یا مقاعد زین د ناست للقتال د جنگ د پاره والله سمیع علیم الله تعالی اوریدن کې فویده اذ همت طائفتان کله چې قصو اراده وکړه دوړلو منکم استاسنا ان تفشلا چې سستیو کی والله ولیهما الله تعالی معاون دری دوانو دی الله تعالی امدادی د دوانو دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی باندې ځان وسپاري مؤمنان توکل لیو کی مؤمنان ولقد نصركم الله او یقینا امداد کړو تاسو سره الله تعالی به بدرین په جنگ بدر کې وانتم ذل او تاسو کم وي په اعتبار د سامان په اعتبار د افراد باندې فاتقوا الله د الله تعالی او یریږي لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ استقول للمؤمنین کله چې تاویل پیغمبر مؤمنانو ته الن یکفیکم آیا فرن تاسو لپاره ایومدکم د چیمدادو کی تاسو سره ربکم رب تاسو بثلاثه الاف من الملائکه پدری زرا ملائکه باندې منزلین را لګل شوی ملائکه او چا برا کوزیږي را کوز کله شوی را لګل شوی بلا ولینا ان تصبروا که چرته تاسو صبر وکا وتتقوا ځانم بچ ک د الله تعالی د خلاف نه ویاتوکم من فورهم او را بشی تاسو را کافر من فورهم د جوش د دیونه هاذا چې دادی یمددکم امداد بو کی تاسو ربکم رب تاسو بخمسه الاف من الملائکه په 15000 ملائکه باندې مسومین نشاندار بھئی نشان لگون کی بھئی وما جعله الله او نرگر زولی دی لرا اللہ تعالی دی د ملائکو تعداد لرا
وما جعله الله او نه ګرځولې دی زیادت د ملائکه لر الله تعالی الا بشرا لكم مگر زیر استاسو لپاره ولتطمئن قلوبكم بیا دې لپاره چې مطمئن شي استاسو زړونه په دې سره ومن نصر او نه حقیقی امداد او نه فتح الا من عند الله مگر طرف د الله تعالی نه ده العزیز الحکیم چې زور اور دی حکمت والا دی لیقطع طرفا من الذین دیر پارا چکٹ کی چی صدا کسانا کفرو چی کافران دی او یک بیتاهم یا زلیل کی دیو لرا فینقلبو خائبین نشب دیونا مراد تاوانیان لیس لک من الامر شیون نشتر استار پارا دکار د فتحنا دکار د گٹلونا شیون سے اختیار لیس لکا نشتر استار پارا پیغمبرا من الامر دکار د فتحنا شیئن سے اختیار او یتوب علیہم یا مہربانیو کی اللہ تعالی پا دیو باندی او یعذبهم یا بعذاب ورکی دیو لرا فإنهم ظالمون زکا چی دیو ظالمان دی وللہ خاص اللہ تعالی دا پارا ما فی السماواتی او اختیار دا غصر چی پاسمانو کی دی و ما فی الارضی او اختیار دا غصر چی پاسمکو کی دی یغفر لمن یشاو بخنا که اللہ تعالی چاہتے چی خوخشی و یعذب من یشاو عذاب ورکی چاہتے چی خوخشی واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کی مہربان دی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا مخرمال دا سود لرا اضعافا مضاعفا خصوصا دوچن پا دوچن دی سرا خصوصا دوچن پا دوچن دی سرا مخوری او لگم مخوری دیرم مخوری واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تعالینا لعلکم تفلحون دی پارچی کامیاب شئی واتقوا النار اللتی ویرگی دا وراغینا اعدت للکافرین چی تیار کلشوی دی کافرانو دا پارا واطیعوا اللہ تابداریو کی دا اللہ تعالی والرسول دا پیغمبر دا اللہ لعلکم ترحمون دی پارچی پتا سبان دی رحموشی وسارعوا الى مغفرت او جلتیو کئی بخنتا من ربکم دا طرفا درفستاسونا وجنت او غبابنو تا غجنتنو تا عرضها السماوات والارض چی پلنوالی داغی پشان دا پلنوالی دا اسمانونو دا زمکو دی وعدت للمتقین تارکل شوی دی دا پارا دا متقیانو پریزگارانو الذین اغکسان ينفقون فی السرائی چی لگی خپلو مالون لرا خرچ کی خپلو مالون لرا فی السرائی پا خوشحالو کی والضرائی پا تکلیفونو کی والکاظمین الغیظا او دباوون کی وی خپلو غصو لرا خپل غصا دفقی خپل غصا دباوی والکاظمین الغیظا او دفقون کی وی خپل غصی لرا والعافین عن الناس او معافی کی خلقتا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی من کید نیکانو سرا والذین اغکسان اذا فعلوا فاحشتا کلچوکی او خلاف شریعت کاران فاحشتا بحیو کی او ظلمو انفسهم یا ظلم زیادیو کی پخپلو زانون باندی ذکر اللہ نرایات کی اللہ تعالی لرا فاستغفروا لذنوبهم نفورا بخنو غواری دخپلو گناہوننا ومن یغفر الذنوب او بخنن کی دگناہونو الا اللہ مگر یو اللہ ولم یسروا او دیو ہمیشوالی نکی علاما فعلو فاغت باندی چی دیو کردی دی پا گناہونو ہمیشوالی نکی نظام متقی وهم یعلمون او دیو فیگی اولئک دا کسان جزاؤهم بدلت دیو مغفرتن بخندا من ربهم دا طرفا دا رب دیونا وجناتن او جنتن او باغون دی تجری من تحت الانهارو چروان بیلان دلاغین نهرونا خالدین فیا میشتن بی پدیکی ونعم اجر العاملین او سخیست دی اجر دنیک عمل کونکو اولئک دغا کسان جزاؤهم بدلت دیو مغفرتن بخندا من ربهم دا طرفا دا رب دیونا وجنات او باغون دی جنتون دی تجری چروان بی من تحتها الانهارو لاندی دونو داغین نهرونا یا لاندی دا تصرف دا جنتیانونا نهرونا خالدین فیها میشتن بی پدی کی ونعم اجر العاملین او دیر خیسته دی اجر دنیک عمل کونکو دا پارا قد خلط یقنن تیر شوی دی من قبلکم ستاسو نمخ کی سننن طریقی دا عذابونو فسیرون وگرزی فی الارض پزمکا کی فانظرو اگوری کیف کان عاقبت المکذبین چی سرنگی شو انجام دا درو جنتیا کونکو هذا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے خلقو تا
د بیانولو کتاب دی خلقو ته د بیان د پاره فوره دی وهدن او هدایت دی وموعظة للمتقین او نصیحت دی د متقیانو فرهیزګارانو د پاره ولا تهنوا تاسو سستی مکوئ ولا تحزنوا مغمجن کیږئ وانتم الاعلون تاسو به اوچتی په دربار د الله کې ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان یمسسکم قرح که ورسیږي تاسو ته زخمونه فقد مس القوم قرح مثلو یقینا رسیدلیو قوم کافرانو ته زخمونه د دې پشان زخمونه هغې ته هم رسېدلي وتلک الایام او دا حوادث د زمانې دي یا دا ورځې دي نداولها چې اړو راړو مونږ دې لره بین الناس په مابین د خلکو کې وليعلم الله او دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی کسان آمنو چې ایمان راوړی دی ویتخذ منکم شهدا او جوړ کړي ستاسو نه شهیدان یعنی په دې جهاد سره دوه کارونه وشي یو دار چې الله خالص مؤمنان ښکارا کی او دویم کار دا وشي چې شهیدان په تاسو کې پیدا شي او شهادت لوی مرتبه ده والله لا يحب الظالمين الله تعالی مینه نه کوي د ظالمانو سره محبت نه کوي د ظالمانو سره وليمحص الله الذين او دې لپاره چې پاکي الله تعالی کسان آمنو چې ایمان راوړل ويمحق الكافرين او ختم کې الله تعالی کافران هلاک کې الله کافران ام حسبتم ای ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه دا چې ننوځئ به تاسو جنت ته داخل بشي جنت ته ولما يعلم الله الذين او لانه اخکار کړی الله تعالی کسان امنو جاهدوا منکم چې جهاد کړل استاسنا ويعلم الصابرين او لانه اخکار کړی صبرناک ولقد كنتم يقينا ويتاسو تمنون الموت چې تاسو ارزو کول د مرګ تمنام کول د مرګ غوښتو تاسو مرګ لرا من قبل مخکی ان تلقوه چې تاسو میلاو شئ د دې سره تاسو مخامخ شئ د دې مرګ سره من قبل ان تلقوه مخکې د ملاقات تاسو نه د دې مرګ سره مخکې د مخامخ کېدو نه تاسو د دې مرګ سره فقد رأيتموه یقینا تاسو ولیدو دې مرګ لره وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل وما محمد الا رسول او نره محمد صلی الله علیه وسلم مگر پیغمبر دی قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبله الرسل مخکې دنه ګڼ رسولان افئن ماتا آیا کدی مرشی او قتل یا وجل شي ان قلبتم نو اوړی بتا سوال عقابکم پخپلو پوندو باندې د دین نه باوړی ومن ينقلب او څوک چې واړی دو علی عقبیه پخپلو پوندو باندې د دین نه فلن یضر الله شیئا نه هیڅ چره ضرر نشي ورکول الله تعالی ترس شي وسيجزي الله الشاکرین او زر دې چې بدله ورکړي الله تعالی شکر استونکو ته تابعدارو ته هغه مضبوط خلکو ته په دین باندې چې تابعدار د الله دی او مضبوط دی په دین کې شکر وباسي شکر د الله رب العالمین شکر ادا کوي وما كان لنفس او نشکی دی د انسان نه ان تموت چې مرشي وما كان لنفس او نری په اختیار د انسان کې ان تموت چې د مرشي الا باذن الله مگر دا په حکم د الله تعالی کتاب مؤجل د لیک د مقرر نیټه دار ومن يريد او څوک چې اراده وکي ثواب دنیا د بدلی د دنیا نؤته منها وربک لشي د تر دینا یا نؤته وربک من دتا منها د دینا ومن يريد او څوک چې اراده کوي ثواب الدنیا د اجر او د ثواب د دنیا د اجر او د ثواب او د بدلی د دنیا نو تیه منها نو وربکو منگا دتا د دینا ومن یرید او سوک چی اراده کی ثواب الاخرہ د بدلی د آخرت نو تیه منها نو وربکو منگ دتر دینا وسنجزی الشاکرین او زرده چی بدل بورکو منگا شکر گزارو تا منگ بدل ورکو وکا من نبین او دیر د پیغمبرانو نا قاتل معهو چې جنگ کړو په ملګرتیا داږي کې ربيون کثیر خدای خلق ډیرو ربيون
خدای خلقو کثیرون ډیرو فما وهنون دیونو سوشوی لما اصوابهم د وجه دا مصیبتونه چې رسیدلی دیو ته فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې وما ضعفوا او دیونو کمزوري شوی په مقابله د دشمن کې وما استکانوا او دیونو ذلیل شوی دشمن ته والله يحب الصابرین الله تعالی مینا کوي د صبرناکو سره وما كان قولهم او نو وینا د دیو الا ان قالوا مگر دا چې ویلي ربنا اغفر لنا ای زمونږ ربا بخنو کې مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه و اسرافنا فی امرنا او د زیاتی زمونږه په کارونو زمونږ کې وثبت اقدامنا او مضبوط کې زمونږ قدمونه وانصرنا علی القوم الكافرین او امدادو کې زمونږه په مقابله د قوم کافرانو کې فاتاهم الله نور بکدیو ته الله تعالی ثواب الدنیا بدل دنیا وحسن ثواب الاخره او خیسته بدل د اخرت وحسن ثواب الاخره او خیسته بدل د اخرت والله يحب المحسنين الله تعالی مینا کوي محبت کوي د نیکانو سره یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان تطيعوا کچر تاسو تابعداري کوي ان تطيعوا الذين کچر تاسو تابعداري کوي دا کسانو کفرو چې کافران دی ردوکم واپس بکی تاسو لره د دین علی اعقابکم په پوندو تاسو باندې فتنقلبوا خاسرین نشیب تاسو تاوانیان بل الله مولاکم بلکې الله تعالی تاسو معاون دی تاسو مددگار دی او هو خیر الناصرین او د الله تعالی غره امداد کوونکی دی سنلقي فی قلوب الذین زرد چوب غرزو منگا پزلونو دا کسانو کی کفرو چی کافران دی الرعب یرا بما اشرکو باللہ پدی سبب چی دیو شرک کرده دا اللہ تعالی سرا ما لم ينزل بی سلطانا آغا شی چی ندر علی گلی اللہ تعالی پاغیبانی سدلیل ومأواهم النار او زید وسیدو دی وور دی وبئس مثوى الظالمین او ډیر بد زید وسیدو د ظالمانو دی ولقد صدقكم الله او یقینا رښتیا کړي وتا سره الله تعالی وعده خپل وعده لرا استحسونهم کله چې تاسو وجل دی کافرانو لرا باذن په حکم د الله باندې حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو سوشوي وي وتنازعتم او خلاف وکتاسو فی الامر په حکم د امیر کې وعصیتم او نافرمانی وکړه من بعد ما اراکم ورستو دا غینا چې خودل تاسو ته ما تحبون هغه شی چې تاسو ورسره مینا کوله منکم زنستاسونا من اغلی یرید الدنیا چې اراده کوي د دنیا ومنکم او زنستاسونا من اغلی یرید الاخره چې اراده کوي د آخرت ثم صرفکم عنهم بیا واړولی تاسو ردینا ثم صرفکم بیواړه ولی تاسو عنهم داغینا لیبتلیکم دیر پارا چی امتحانو کی پتاسو باندی ولقد عفا عنکم او یقینا معافی کرلا اللہ تعالی تاسو تا او یقینا قسم دے چی معافی کرلا اللہ تعالی تاسو تا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ تعالی خوند فضل لے پا مومنانو باندی از تسعیدونا کلچی تاسو تللی پترب د مدینی ولا تلون علی احد او تاسو نکتل شاتا ولا تلون او پشاتا سنکتل علی احد یو کستا والرسول یدعوکم او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کولو تاسو ته پی اخراکم رستس تاسو نغولاړو فاثابکم نورسیرو تاسو ته غمن یو غم بغم من د پاسه د بل غمنا لکی لا تحزنوا دی لپاره چې تاسو غمجن نشئ علاما فاتکم پاس باندې چې پوت شوی دي تاسو نه ولا ما صابکم او نه پاس غمجن شي چې رسیدلی تاسو ته کم تکلیف او مصیبت والله خبير بما تعملون الله تعالی خبردار دی پاس باندې چې تاسو یې کوي ثم انزل عليكم من بعد الغم بیا راولېږه الله تعالی په تاسو باندې وروسته د غم نه امانتن امن تسلی نعاسن چې هغه جوټوا د خوب جوټوا پرکالیوا یغشا طائفتم منکم چې پټوله یو ډله ستاسو نه وطائفتن او بل ډله قد اهمتهم انفسهم تحقیق سره غمجن کړیو دیو لرا نفسونو د دیو یظنون بالله دیو ګمانونه کول په الله تعالی باندې غیر الحق ناجایز ګمانونه ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت یقولون غیول
هل لنا ایشتر زمون د پارا من الامر د کار د فتحنا من شین سی اختیار قلوا پیغمبر ان الامر یقینا اختیار د فتح كله لله طول الله تعالی د پارا دی یخفونا دیو پټی پیان پوسین په خپل زلونو کې ما لا یبدون لك اغه څه چې نه ښکارا کوي تا ته یقولون دیوای لو کان لنا کچرتوی زمون د پارا من الامر د کار د فتح او د غلبین شیون اختیار څه شي ما قتلنا نمون بنوی وجل شوی هاونا دلتا قلوا پیغمبر لو کنتم فی بیوتکم کچرتوی تاسو په خپلو کورونو کې لبرز الذین نو خامخا ښکاره شوي به هغه کسانو ته کتب علیهم القتل چې مقرر شوی دی په هغې باندې مرګ الی مضاجعهم په ځای د ډډې لګولو د دیو دی چې کوم ځای کې ډډه لګوي کوم ځای پروت دی نو هلته به ورله مرګ راغلی و ولیبتلي الله دې دپاره چې امتحان وکړي الله تعالی ما فی صدورکم دا هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي ستاسو په زړونو کې دي ولیمحص دې دپاره چې ښکاره کړي الله تعالی خالص کړي ما فی قلوبکما چې ستاسو په زړونو کې دي والله علیم بذات الصدور الله تعالی پوه دی په رازونو د سینو باندې ان الذین یقینا هغه کسان تولوا منکم چې واوړېدل ستاسو نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ د مخامخ کېدو د دوو ډلو چې دوه ډلې پکې یو بل ته مخامخ کېدې او په هغې باندې واوړېده انما استزلهم الشیطان یقینا خویولیو دیو لره شیطان دوکه کړي دیو لره شیطان ببعض ما کسبو په سبب د بعضې هغه اعمالو چې دیو کړي ولقد عفا الله عنهم او یقینا قسم دی چې معافي کړله الله تعالی دیو ته د صحابو ته ان الله غفور حلیم یقینا الله تعالی بخونکی صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا مکیږئ تاسو کالذین پشان دا کسانو کفرو چې کافران دي وقالوا لاخوانهم او وای دیو په حق د خپل ورونو کې اذا ضربوا فی الارض کله چې هغې سفر کوي په ځمکه کې او کانو غزن ایاوي دیو غازیان یا غازیانی ولو کانو عندنا کچرتوی دیو زمن سرا ما ماتو دیو بنوی امړه شوي وما قتلو دیو بنوی وجله شوي لیجعل الله دې لپاره چې وګرځي دی لره الله تعالی لیجعل الله دې لپاره چې وګرځي الله تعالی ذلک دا خبره حسرة فی قلوبهم افسوس په زړونو د دیو کې والله یحیی و یمیت الله تعالی ژوندي کول او مړه کول کوي والله بما تعملون بصیر الله تعالی په هغه چې تاسو عمل کوئ لیدونکی دی ولئن قتلتم او که ووژل شوي تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې او متم یا تاسو مړه شوئ لمغفرة من الله نو خامخا بخښنه ده د طرفه د الله تعالی نه ورحمت او رحمت خیر غوره دی مما یجمعون د هغې نه چې دوی جمع کوي ولئن متم او که چېرته مړه شوئ تاسو قتلتم یا ووژل شوئ لیل الله تحشرون نو خامخا الله تعالی ته به تاسو جمع کولی شئ فبما رحمت من الله نو په سبب د رحمت د طرفه د الله تعالی نه لینت لهم ته نرم شوي دیو ته ولو كنت فظا کچرتوی ته بد زبانه غلیظ القلب سخت زړه والا لانفضوا من حولک نو خامخا خواره واره شوي به وی دیو من حولکه غیر چاپېرستانه فاعف عنهم نو معافي کوه پیغمبره دیو ته واستغفر لهم او بخښنه غواړه دیو له وشاورهم مشوره کوه د دیو سره فی الامر په امورو کې امور انتظامیو کې سره مشوره کوه په کارونو کې فاذا عزمت نو کله چې تقص وکړي فتوکل علی الله توکل کوه په الله تعالی باندې ان الله یقینا الله تعالی یحب المتوکلین محبت کوي مینه کوي د توکل کوونکو سره د ځان سپارونکو سره په الله باندې ینصرکم الله کچرته امداد وکړي ستاسو سره الله تعالی فلا غالب لکم نو نشته څوک زورور په تاسو باندې وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کد الله تعالی رسوا کی تاسو لرا ان استاسو مدد پریدی فمن ذا الذی نو څوک دی هغه کس ینصرکم چې امداد به وکړي ستاسو سره من بعده وروستو د الله تعالی نه یعنی الله رب العالمین د چې ستاسو مدد نه کوي نو د الله رب العالمین نه وروستو څوک دی چې ستاسو مدد به وکړي وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله تعالی باندې ځان وسپاري مؤمنان توکل دی وکي مؤمنان وما كان لنبي او ندی پکار د یو پیغمبر د فارا ان یغل چې خیانت وکي
ومن یغلل او چا چې خیانت وکړ یاتی نو دې برات لکی بما فاس غل یوم القیامه چې د خیانت کړي دې په ورځ د قیامت ثم توفا بیا پورا ورکړي شي کل نفس هر یو انسان ته ما کسبت سزا او جزا د هغه څه چې د کړي وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم نشي کېدلی افمن اتبع آیا هغه څوک چې تابعداري کوي رضوان الله د رضامندتیا د الله تعالی کمن باء آیا دې په شان د هغه چا دی چې راګیر شوی دی کمن آیا دې په شان د هغه چا دی باء چې راګیر شو بې سخطن په غصه کې من الله د طرفه د الله نه ومأواه جهنم او زید اوسېدو د جهنم دی وبئس المصير او ډیر بد زید ورتلو دی دا جهنم هم درجات دیو د پارا درجی دی دیو د پارا درجی دی هم درجات دیو درجی دی یعنی دیو د پارا درجی دی عند الله پنځ د الله تعالی والله بصير الله تعالی لیدون کې دی بما يعملون هغه څلره چې دی کوي لقد من الله یقینا احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا کله چې ولېږه په دیو کې پیغمبر من انفسهم د نفسونو د دیونا د دیو د جنسنا یتلو علیهم چې لولي په دیو باندې آیاته آیاتونه د الله تعالی ویزکیهم او پاکی دیو لرا د بدو خیوننا ويعلمهم الكتاب او خی دیو تا تعلیم ورکی دیو لرا د کتاب والحکمت او د سنت وإن كانوا اگر چې دیو من قبل مخکر دینا لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی ښکاره کی اولما اصابتكم اي هر کله چې ورسید تاسو ته مصیبت قد اصبتم یقینا تاسو رسولیو په جنگ بدر کې دی کافر ته مثلیها د دې په دوچندا قد اصبتم یقینا تاسو رسولیو دی کافرانو ته مصیبت مثلیها د دې په دوچن باندې په جنگ بدر کې قلتم نتاسویل ان هذا چې دا د کم طرف نه راغی دا مصیبت قل هو پیغمبر هو من عند انفسکم دا د طرفه د نفسونو ستاسو نه هو دا من عند انفسکم د طرفه د نفسونو ستاسو نه دی ان ستاسو د عمل نتیجه ده ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت والده وما اصابكم اوغا مصیبت چه رسیدل تاسو ته یوم التقى الجمعان پورز د مخامخ کېدو د دوه ډلو فباذن الله نو دا په حکم د الله تعالی دی وليعلم المؤمنین او دې د پاره چې ښکارا کې الله تعالی مؤمنان په ښکارا شي وليعلم الذين په سخت کې معلومیږي وليعلم الذين او دیر پارا چخکار کیا کسان نافقو چه منافقت کردے نفاقی اختیار کردے منافقان خکارشی وقیل لهم اویل شدیو تا تعالو راشی قاتلو جنگ وکی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کی او دفعو یا دفع کئی کافرانو لرا خبل دفاعو کئی قالو نویل دیو لو نعلم قتالا کچرت منگا پویدلے پا جنگ باندی لتبعناکم نخامخا منگ بتا بیداری کڑے وستاسو هم للکفر دیو کفر تا یوم ایدین پا دغا ورز باندی دی امتحان پا ورز باندی اقرب دیر نزدی دی منهم دیونا للایمان ایمان تا ندی نزدی او کفر تا نزدی دی نو هم دیو للکفر کفرتا یوم ایدین فدغ ورزبان دی چی دا سخت دا امتحان دی تکلیف دی اقرب دیر نزدی دی منهم دا دیونا ایمان تا یقولون دیوائی بیافوائیم پخپل خلوبان دی ما لیس فی قلوبیم آغا چی نشتا دا دیو پزلونو کی والله اعلم الله تعالی فوی دی بما یکتمون پاغا سبان دی چی دیوی پتائی الذین آکسان قالو چی وائلی اخوانیم پا بارد اخپلورونو کی وقعدو او حالان کی دیو پخپل ناس دی
او د هغې چې څوک تللي د جهاد د نو هغې باره کې څه وایي وایي لو اطواعونا که چېرته دیو تابعداري کړې وې زمونږ خبرې منلې وې ما قتلو دیو به نه وې وژلی شوي قل ووایه پیغمبره فادرؤو نو زر لرې کوئ عن انفسکم الموته د خپلو ځانونو نه مرګ لره ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتوني لا تحسبن الذین ته ګمان مه کوه په هغه کسانو باندې قتلو چې وژلی شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې امواتن بی پیدی مړه عبس مړه د دې ګمان پې مه کوه بل احیاء بلکې دا ژوندي دی عند ربهم په دربار د رب د دیو کې یرزقون دیو له رزق ورکولی شي فریحینا خوشحالي حاصلونکي دي بما په هغه نعمتونو فریحینا خوشحالي حاصلونکي دي بما په هغه نعمتونو آتاهم الله چې ورکړلی دیو ته الله تعالی من فضلي د خپل فضلنا ويستبشرون او زیر اخلی بالذین فاغ کسانو باندی لم یلحقو بهم چې ندی یوځای شوي دیو سره په درجو کې ندی سره ندی یوځای شوي من خلفهم رستو د دیونه را روان دي الله خوف علیهم دا چې نه به یره په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي یستبشرون زیر به اخلی خوشحالیږي به زیر به اخلی زیر یستبشرون زیر اخلی خوشحالیږي بنعمت من الله په نعمت سره د طرف د الله تعالی نه او فضل او په فضل سره وان الله یقینا الله تعالی لا یضيع نزایا کوي نه بربادي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو الذين اغكسان استجابوا لله چې قبول والے وکړه د حکم د الله والرسول او د پیغمبر د الله من بعد ما اصابهم القرح رست دا غنا چې ورسید دیو ته زخمونه للذین د پاره دا کسانو احسنو چې نیکی کړل منهم د دیونا واتقوا او ځان ساتلې دي د الله د خلاف نه تقوی اختیار کړل پرهیزګاری اختیار کړل نو اجر عظیم دیو د پاره اجر دی لوی الذین کسان قال لهم الناس چې ویل دیو ته خلقو ان الناس یقینا خلق قد جمعوا لكم یقینا جمعواله کړه د ستاسو د پاره اتفاق کړه د ستاسو خلاف جمعوا لكم جمع شوی د ستاسو د پاره ستاسو خلاف کی اتفاق کړه دي فخشوهم نو ویریږي د دیونه فزادهم ایمانا نو زیات کوي دیو لره ایمان فزادهم نو زیاد که دی خبری دیو لر ایمان چې چا خلقو توی خلقو اتفاق کرلی و تاسو باندې راځي دیو ایمان نورم زیاد شا اثر د ایمانی زیاد شا وقالو او دیو ویل حسبنا الله فرد زمانگ دفار اللہ تعالی ونعم الوکیل او خیسته کارساز دی فانقلبون دیو واپس شو بنعمت پنعمت سرا من اللہ یا طرف د اللہ نا وفضل او په فضل سرا لم يمسسهم سوء چې نو رسیدلې دیو ته تکلیف واتبعوا رضوان الله او دیو تابعدار شو در رضامندیا د الله والله ذو فضل عظیم الله تعالی خاوند فضل دی لوی خاوند فضل لوی دی انما ذلكم الشیطان یقینا داکس شیطانو داکس انسی شیطانو دا تاسو چې راولای چې خلق تاسو جمع شوي او یاره کافرو ته اتفاق کړی دی او جمع شوي دي درته جمع وسه نشي کولی نو الله وایي انما ذلكم الشیطان یقینا دغه کس شیطانو دا کوم دلیل لپاره راځي چې مخاطب یوي یا دوی یا ډیری خبره انما ذلكم الشیطان یقینا دغه کس شیطانو یعنی تاسو ټول واورئ چې دا شیطانو یخوف اولیاءه دو معنی دی یو معنی یخوفو چې یری دا شیطان اولیاءه خپل دوستانو لرا خپل دوستان دا شیطان یرولی شي د الله دوستان نه یریږي د هغې د ایمان اثر نورم زیاتی یو مطلب ویم یخوفو اولیاءه یری دا شیطان تاسو لرا اولیاءه د خپل دوستانو نه دا د دوستان دي نو د هغې نه تاسو یری والله فلا تخافون تاسو مه یریږئ د دیو نه وخافون یو زما نه ویریږئ
ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان. ولا يحزنك الذين غمجن دین کی تعالی را کسان یسارعون فی الكفر چې جلتی کوي پکارونو د کفر کې انهم لا يضر الله یقینا دیو ضرر نشر سوال دین د الله ته شیئا سزر برا شیئا سزر برا سشی یرید الله اراده کې الله تعالی الله یجعل لهم چې ونګر زید دیو د پاره حظا فی الاخره سی سپا اخرت کې ولهم عذاب عظیم دیو د پاره عذاب دی لوی. ان الذين اشتروا الكفر یقینا هغه کسان چې غوړه کړي د کفر بل ایمان په مقابله د ایمان کې لا يضر الله شيئا دیو ضرر نشر سوال دین د الله ته هیڅ شی ضرر برا ولهم عذاب الیم د دیو د پاره عذاب دی دردناک. ولا يحسبن الذين غمان دینه کې هغه کسان کفرو چې کافران دي انما نملی لهم چې یقینا مهلت ورکول زمونږ دیو لرا انما نملی لهم چې یقینا مهلت ورکول زما دیو لرا خیر لانفسهم چې دا بګنی غوړی د دیو د نفسونو لپاره. انما نملی لهم یقینا من مهلت ورکو دیو لرا لیزدادوا اثما چې دیو زیاته کی ګناه چې زله یخ کی په ګناه باندې ګناه زیاته کی. ولهم دریو د پاره عذاب مهین عذاب دې سپکون کې. ما کان الله ندی الله تعالی لیذر المؤمنین چې پریدي مؤمنان بغیر د امتحان نه علی ما انتم علی په هغه حالت باندې چې تاسو پاغي باندې حتی یمیز الخبیث تر دې چې جدا کې الله تعالی پلیت منافق من الطیب د فاک موحد او مسلمان. وما كان الله او ندی الله تعالی لیطلعکم چې خبر کی تاسو لرا خبرداري در کی تاسو لا علی الغیب پغیب باندې ولکن الله لیکن الله تعالی یجتبی غرکی در رسالت د فارا د پیغمبري د فارا مر رسولی د خپل پیغمبرانو نه مې شاو چاله رچو غواړي ناغیت الله رب العالمین وحی کوي پغیب بیا هم نه پوهیږي خو الله تعالی وحی کوي. فآمنوا بالله نو ایمان راوړی په الله تعالی او رسولی او په پیغمبرانو د الله. وان تؤمنوا کچرت تاسو ایمان راوړو وتتقوا او ځان وساتئ د الله تعالی د خلاف نه فلکم اجر عظیم ستاسو لپاره اجر دی لوی. ولا يحسبن الذين غمان دینک یا کسان یبخلون چې بخل او شومتیا کوي بما آتاهم الله په مال باندې چې ورکړی دی دیو ته الله تعالی من فضل د خپل فضل نام هو خیر لهم چې دا بګنی غوړی دیو د پاره بل هو شر لهم بلکې دا نقصان دی او شر دی دیو د پاره. سیطوقون زر دی چې په غاړه کې ورته واچولی شي سیطوقون زر دی چې په غاړه کې ورته واچولی شي یعنی دیو لبته هار جوړ شي هار. سیطوقون زر دی چې هار بکلی شي دیو د پاره په غاړه کې بوا چولې شي دیو د پاره ما بخیلو به هغه مال چې دیو بخل کړو شومتیا کړو پاغي باندې یوم القیامه فورز د قیامت. ولله میراث السماوات او خاص الله تعالی ته فاتح کی د اسمانونو والارض د زمکو دی. والله بما تعملون خبیر الله تعالی په څه چې تاسو کوي خبردار دی. لقد سمع الله یقینا واورد الله تعالی قول الذين وینادا کسانو قالو چې ویلي ان الله فقیر یقینا الله تعالی غریب دی ونحن اغنیاء او من مالدار یو. سنكتب زر چې لیکو منګه ما قالو هغه خبرې چې دی وای وقتلهم الانبیاء وجلد دیو پیغمبرانو لا بغیر حق بجرما ونقول او بوایو منګه ذوقوا وسقي عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم په سبب داغه چې مخکې کړي دي لاسونو تاسو مخکې کړي دي مخکې لګري دي لاسونو تاسو. وان الله ليس بظلام للعبید او یقینا الله تعالی نه دی هیڅ ظلم کوونکی په خپل هیڅ بنده باندې. الذين كسان قالوا چوي ان الله يقينا الله تعالی عاهد الینا حکم کړه دې مونږ ته وعده کړل زمونږ سره الله نؤمن لرسولین چې مونږ به ایمان راوړو په پیغمبر باندې حتی یاتینا تر دې چې راوړي مونږ ته به قربانین قربانی
بقربان قربانی تاکله النار چې خوري هغې لره اور. قل وایه پیغمبره قد جاءکم یقینا راغلیو تاسو ته رسل پیغمبران من قبلی زمانه مخکې بالبینات په واضح دلایلو باندې وبالذي او په هغه څه باندې قلتم چې تاسو یې وایئ. تاسو چې څه وایئ په دې باندې راغلیو. نو فلم قتلتموهم ولې تاسو وجل هغې لره فلما قتلتموهم ولتاسو وجل اغي لرا ان كنتم مؤمنين ان كنتم صادقين کچرتئی تاسو رښتونی. فإن كذبوك کدیو درو جنتیا کیستا اے پیغمبرا فإن كذبوك کدیو درو جنتیا کیستا اے پیغمبرا فقد كذب رسل یقینا درو جنتیا شیوا د غنو رسولانو من قبل کاستانه مخکی جاءو چراتل کړیو اغي بالبينات په واضح دلایلو یعنی دلایل عقلیه ورسرو. جاءو چغیراتل کړیو بالبينات په واضح دلایلو یعنی عقلی دلایل ورسرو والزبور او په صحیفو یعنی نقلی دلایل ورسرو والکتاب المنیر او په کتاب روخانه یعنی دلایل وحی ورسرو دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ دلائل وحیہ. کل نفس ہر یو انسان ہر یو شے ذائقہ کل نفس ہر یو نفس ہر جاندار ہر سالرون کے ذائقۃ الموت سکون کے د مرگ دے. وانما توفونا یقینا پورا بدر کلی شتا ستا اجورکم بدلی د عملون استاسو یوم القیامه پرز د قیامت. فمن زحزح عن النار نو څوک چې بچکلی شو د اور نه و ادخل الجنت او داخل شو جنت ته ننوتو جنت ته فقد فاز یقینا دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا او نره ژوند دنیاوی الا متاع الغرور مگر څکا د دوکې دا څکا د دوکې دا. لتبلون خامخ امتحان بوکلی شي په تاسو باندې فی اموالکم په مالونو ستاسو کې وانفسکم او په نفسونو ستاسو کې ولتسمعن او خامخ اورئ به تاسو من الذین دا کسانونه اوتوا الکتاب چې ورکړل شوی د ورته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې ومن الذین او دا کسانونه اشرکو چې شرک یې کړی دی اذن کثیرا بدره د ډېرې هغه به ته بدر دی وای. وان تصبروا کچرتا تاسو صبر وک وتتقوا او ځان بچ کید بوزدلینا او ځان بچ کید الله د خلافنا فان ذلک ان یقینا دا کار من عزم الامور د پخو کارونو نه دی د مضبوطو کارونو نه دی. واذ اخذ الله وکل چې واغست الله تعالی میثاق الذین مضبوط وعده د هغه کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړل شوی دی ورته کتاب یهود او نصارا اهل کتاب هغې نه د وعده واخیستی شوه چې لتبیننه للناس خامخا بیانوئ به تاسو دې لره خلکو ته. او دا وسم دا خبره ده چې دا کتاب والا اهل علم هغه به خلکو ته قرآن بیانوي دین به بیانوي. لتبیننه للناس خامخا بیانوئ به تاسو دې لره خلکو ته ولا تکتمونه او نه به پټوئ تاسو دې لره. فنبذوه نو دیو اغرزولا فنبذوهم نو دیو اغرزو دی وعدی لرا دیو اغرزولا دی وعدی لرا وراء ظهورهم رستو دخپلو شاگانونا واشترو او وایغست بی پدی سرا ثمنن قلیلا قیمت د دنیا لگی یعنی رشوتون واغست فبئس ما یشترون نو دیر بد دی اغا چی دیوی اخلی. لا تحسبن الذين تغمان مکو پاکسانو باندې یفرحون چې دیو خوشحالیږي مستی کوي بما اتو په هغه څه باندې چې دیو ته ورکړل شوي دي یا بما اتو په هغه څه باندې چې دیو راتله کړي. نو په دې باندې ته ګمان مکوه ای پیغمبره. لا تحسبن الذين تغمان مکوه په هغه کسانو باندې یفرحون چې مستی کوي او خوشحالیږي بما اتو پاغ سباندی چی دیو راتل کرلی ویحبون او دیو منا کئی دیو محبت کئی ان یحمدو یحبون ویحبون او دیو منا کئی دیو غاڑی
او دیو خوخی ان یحمدو چې د دیو صفت وکړلی شي بما لم يفعلوا پاغه زبان دی پاغه کار باندې چې دیو نه دی کړی فلا تحسبنهم نو ته ګمان مکو په دیو باندې بمفازة من العذاب چې ګنې دیو بخلاص شي د عذاب نه ولهم عذاب علیم دیو د پر عذاب دی دردناک ولله ملک السماوات او خاص الله تعالی لره بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکو دا والله على كل شيء قدير الله تعالی پارشي باندې قدرت والدی ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو والارض او د زمکو کې واختلاف الليل او په بدلیدو را بدلیدو د شپې او نهار او د ورځې کې لآیات خامخا نخدی خامخا دلائل دی لأولی الالباب د پاره د عقل مندو الذين آکسان عقل مندی یذکرون الله چې یادی الله تعالی لره قیاما په ولاړه وقعودا او پناست باندې وعلى جنوبهم او په خپلو اړخونو باندې په خپلو طرفونو باندې ان کناس دی او که ولاړ دی او که فروت دی خدا الله ذکر کوي الله یادی ويتفکرون او سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو والارض او د زمکو کې او دی وای ربنا ای زمونږ ربا ما خلقت هذا باطلا تانه دی پیدا کړی دی لرا بے پیدی د اسمان نو زمکې دی بے پیدی نه دی پیدا کړ سبحانك پاکی د تعالی را ای الله ته د هر سنه پاکی فقنا عذاب النار بچ کې مونږ لرا د عذاب د اورنا ربنا ای زمونږ ربا انک من تدخل النار یقینا تو اغا څوک چې ته داخل کې ته دند کې ورتا فقد اخزیتا نو تا وشرما او اغلرا رسوا دې کاغلرا وما للظالمین من انصار او نشتره د ظالمانو د پاره څوک امدادیان ربنا ای زمونږ ربا اننا سمعنا یقینا مونږ واورید منادیان دیو آواز کون کنا ینادی للایمانی چی آوازی کاو پا طرف د ایمان ان آمینو بربکم دا چی ایمان راوڑی پخپل رب باندی پا آمنانو منگ ایمان راوڑ ربنا ایز منگ ربا فاغفر لنا ذنوبنا نو بخنو کی منگتا دا گناہنو زمن گناہنو معاف کا وکفر عنا سیئاتنا او لری کزمنا مصیبتنا زمنگا وتوفنا مع الابرار او وفات کی مون لرا سرد نیکانونا اللہ دنیکانو ملگرتیا کی وفات کی ربنا ای زمن ربا وآتنا راکی مونتا ما وعدتنا آغا چتا مون سرد آغی وعد کڑیوا جنت علا رسولکا پجبا دخپلو پیغمبرانو باندی پجباستا پیغمبران چکم منتسویلیو ولا تخزینا او مرسواک و منگلرا مشرم و منگلرا یوم القیامة پورز دا قیامت باندی انکا لا تخلف المیعاد یقینا تخلاف نکی دوادی اللہ زمان دا طوری دعاگانی قبولی بخبل در کی طول مسلمانان امین ہوئے فاستجاب لهم پس قبول والیو که دیو دفار ربهم رب دیو انی لا اضیعو چی یقینا زنزایکو ما نبربادو ما عمل عامل منکم عمل دا عمل کون کستاسونا من ذکرین دکناری نی او انساو کزنانی بعضکم زین استاسونا من بعضین د زینو ندی فالذین آکسان هاجرو چی هجرت کرده و اخرجو من دیاریم او استلی شویدی دخپلو کورونونا و اوزو او اغیل تکلیف ورکل شویدی فی سبیلی پلار زما کی وقاتلو او دی وجل دی کافران لرا وقتلو او پخپلم وجل شویدی شیدان شویدی لو کفرن عنهم خام خازب لکم ددیونا سیئاتی مصیبتنا ددیو ولا ادخلنهم او خام خازب داخل کم دیو لرا جنات جنتونتا تجری من تحتها الانهار چروان بیلان دی داغین نهرونا ثوابا من عند الله دیولو بدلو پیشی بدل د طرف د الله نا والله عنده حسن الثواب الله تعالی چې دی داغ سره خیسته بدل ده لا یغرنک دوک دین کی تعالی را تقلب الذین اولیدل راولیدل دا کسانو کفرو چی کافران دی پی البلادی پکلو کی پخارونو کی
متاع قلیل دا سکد لگا ثم مأواهم جهنم بیا زیر دیو جهنم دے وبئس المهاد او ډیر بد پرش دے دا جهنم لیکن الذین اتقوا لیکن آکسان چزانی بچ کرل دا اللہ دا خلافنا لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن آغا کسان چیاغی یریگی د خپل ربنا ځان بچ کو د الله تخ د خپل رب د خلافنا لهم جناتون دی د پار جنتون دی تجری چ روان به من تحت الانهار لاندې د ونو داغین نهرونه خالدین فیها همیشتن بیدیو پدی کې نزلا من عند الله د دیو مل مستیا بکول شمیل مستیا د طرف د الله نه وما عند الله خیر للابرار او هغه چې د الله تعالی سره دین دا غوړه دی د پاره د نیکانو وان من اهل الكتاب او یقینا زینی دال کتابنا لمن خامخا اغدی یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی وما انزل الیکم او پاغه څو چې نازل شوی دی تاسو ته وما انزل الیهم او پاغه څو چې نازل شوی دی دیو ته خاشعين لله يريدون كدي د الله تعالی لا يشترون بآيات الله دیو ناخلی پایاتونو د الله تعالی باندې ثمنا قليلا قیمت د دنیا لګا اولئک دا کسان لهم اجرهم دیو د پارا اجر د دیو د عند ربهم پنځ د رب د دیو باندې ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی زر حساب کوونکی دی یا ایو الذین آمنو ایمان والو اسبرو کلک شئی د الله تعالی په دین باندې په جهاد باندې وصابرو او یو بل کلک کئی وصابرو یو بل ته تلقین د صبر کوین یو بلم کلک کئی ورابطو او تیاریو کئی د دشمن د خلاف د پارا واتقوا الله ويريګي د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دیر پارا چې کامیاب شئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اسبروا صبر کوي پخپلا وصابروا او یو بل ته تلقین د صبر کوي یو بل ته د صبر دعوت ور کوي ورابطو تیاریو کې د جهاد د پاره واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دیر پاره چې کامیاب شئ سورۃ النساء آونی شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو منگا پا مدد نم دا اللہ دا سی اللہ چی عام مہربان او خاص مہربان یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم ویری گئی دربستاسو اللذی اغزات دخپل رب نویری گئی اللذی اغزات خلقکم چی تاسو پیدا کری من نفس واحدت دیو انسان نا دیو نفسنا وخلقا او پیدا کړی د الله تعالی منها د دې نفسنا زوجها بیبی داغه وبث منهما او خوار کړی د دې دوانو نه رجالن کثیرا سړي ډیر و نسان او زنان ډیری واتقوا الله الذي ويرګي د الله تعالی هغه ذات نه تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه داغه په واسطه باندې والارحام او ویریږي د پرې کولو د خپل ولینا خپل ولی مکټ کوي رشتہ داری کټ کول داغه نه ویریږي او د مکټ کوي ان الله یقینا الله تعالی کان علیکم رقیبا دې پتا سبحان دې نگهبان واتل یتاما ورک یتیمان تا اموالهم مالون داغي ولا تتبدل الخبيث او ماخلی پلیت مال بالطیب په مقابله د فاکی ولا تاكلوا اموالهم او لا تاكلوا اموالهم او مخری مالنا د یتیمانانو الى اموالکم سرد مالون استاسنا انه کان حوبا کبیرا یقینا دا کار گناہ د ډیر لویا انه کان یقینا دا کار حوبا کبیرا گناہ لویا دا کار د لوی گناہ کار دی وَإِنْ خِبْتُمْ او کیریگی تاسو اللہ تخصدو چی انصاب بونکلی شیستاسونا فی الیتاما پبارد یتیمانانو کی فانکحون نکاو کیما طواب لکم آغا چه خوخ لگی تاسو تا من النسائی د زنانونا مثنا دو و ثلاث و دری و رباع و سلور یعنی د یتیمانان علاوه که انصاب نشی کولی فَإِنْ خِبْتُمْ كَيْرِ دَيْتَاسُ أَلَّا تَعْدِلُوا چِ انصاب بونا كَيْفَ وَاحِدَةً
نو بیا یوه ښځه پوره ده. او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکان شوي دي ښی لاسونه ستاسو د هغې. ذالک ادنا دا ډېره نږدې ده الله تعولو چې تاسو به زیاتې ونه کوئ، ظلم به ونه کوئ. وآتوا النساء ورکئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه د هغې نحلا په خوشحالۍ سره. فإن طبن لکم پس که دیو په خوشحالۍ درکړي تاسو ته. فإن طبن که چېرته په خوشحالۍ سره درکړي دا زنانه لکم تاسو ته عن شیء څه شی منه د دې مهر نه نفسا د خپل طرف نه فکلوه نو بیا خورئ هغې لره هنیئا مریئا. هنیئا خوش هضمه، مریئا خوشمزه. هنیئا خوش هضمه او مریئا خوشمزه بیا هغه خورئ. او خو که هغې د زړه نه نه نو بیا ګورئ حرام دی. ولا توتو السفهاء او مور کوئ بیوقوفانو ته یعنې هغه خلک چې هغې د مال په قدر باندې نه پوهېږي او دارنګې مال اړاوئ ضایع کوي، سبا له بیا سوال ته کښېني، داسې هغوی له مال مه ورکوئ. ولا توتو السفهاء مور کوئ بیوقوفانو ته اموالکم التي مالونه ستاسو هغه جعل الله لکم چې ګرځولې ده الله تعالی ستاسو دپاره قیاما ذمواري د هغې په مال باندې، د هغې په مال باندې ته ذموار ګرځېدلی، ته نګرانې او ته سرپرسي. ورزقوهم رزق ورکئ دیو لره فیها په دې کې، وکسوهم او جامې ورکئ دیو لره. وقولو لهم قولا معروفا وایئ دیو ته وینا موافقه د شریعت، وینا ښه ورته کوئ، ښې خبرې ورته کوئ چې بچې دا ستا مال دی او تاله به در کومه. اوس وله د ضرورت اشیا له خرچه ورله ورکوه د کور دپاره، سوداګانې، دارنګې جامې، بوټان، پیزار وغیره دا ورله ورکوه او ښه خبره ورته کوه چې دا ستا مال دی، ستا به یې خو چې پوه شي، ته په خپل ځان باندې پوه شي او تا کې څه لږ صلاحیت پیدا شي. وابتلوا الیتامى او امتحان وکئ په یتیمانانو باندې حتی اذا بلغوا النکاح تر دې چې کله دوی ورسېږي بلوغ ته، یا تر دې چې دوی ورسېږي عمر د نکاح ته، د نکاح قابل شي. فإن آنستم منهم رشدا پس که چېرته تاسو ولیده د دیو نه هوښیارتیا نو فدفعوا الیهم ورکئ دیو ته اموالهم مالونه د دیو. ولا تاکلوها او مه خورئ تاسو دې مالون لره اسرافا ډېر وبدارا او زر. اسرافا ډېر یعنې په اسراف او زیاتي سره، وبدارا او زر. ان یکبرو د دې یارې نه چې دیو به رالوی شي نو زر یې خورئ چې رالوی به شي بیا به رانه غواړي. ومن کان غنیا او څوک چې وي مالداره، څوک چې مالداره یا څوک چې بې پروا د مال د یتیم نه فلیستعفف نو ځان دې وساتي د یتیم د مال نه. ومن کان فقیرا او هغه څوک چې محتاجه د یتیم مال ته فلیأکل بالمعروف نو دې اخري بالمعروف په مناسب طریقې سره، بالمعروف په صحیح طریقې سره. فإذا دفعتم إليهم أموالهم کله چې تاسو ورکئ دیو ته مالونه د دیو فاشهدوا علیهم نو ګواهان ونسئ په دیو باندې. وکفا بالله حسیبا فرد الله تعالی حساب کوونکې. للرجال د سړو دپاره نصیب حصه ده مما ترک الوالدان د هغې نه چې پرېږدي مور او پلار والاقربون خپل خپلوان. وللنساء نصیب او د زنانو دپاره حصه ده مما ترک الوالدان د هغه مال نه چې پرېږدي مور او پلار والاقربون خپل خپلوان. مما د هغې نه قل منه چې لږي د دې نه او کثر او که ډېري نصیبا مفروضا دا حصه ده مقرره. واذا حضر القسمت او کله چې حاضر شي تقسیم ته د میراث چې کوم ویشي د میراث چې کوم تقسیمي هغې ته حاضر شي اولو القربا خپلو خپلوان والیتامو یتیمانان والمساکینو مسکینان فرزقوهم منو نو خوراک ورکئ دیو ته د هغې نه. وقولو لهم او وایئ دیو ته قولا معروفا وینا ښه. وليخشى الذين او ود یریږي هغه کسان لو ترکو که چېرته پرېږدي من خلفهم د خپلو ځانونو نه وروستو ذریة اولاد ضعافا کمزوري ماشومان. خافو علیهم یریږي په هغې باندې یعنې ته ځان سره دا سوچ وکړه چې نن زه د پردي
یتیم دا خیال نه ساتم نو سبا له زمانه داسې بچي پاتې شي د هغې به څه حالي دا سوچ پکار دی. الله رب العالمین فرمایي وليخشى الذين وديریږي هغه کسان لو ترکو کدی فریدی من خلفهم د خپلو ځانونو نه وروستو ذریة اولاد ضعافا کمزوري ماشومان خافوا علیهم یریږي دیو په هغې باندې فلیتقوا الله نو دی ویریږي د الله تعالی نه وليقولوا قولا سدیدا او ودی وای دی وینا صحیح برابره درسته. ان الذين يكنن کسان یاکلون اموال الیتاما چې خوري مالونه د یتیمانانو ظلما په ظلم سره انما یاکلون فی بطونهم یقینا دیو اچي په خپلو خېټو کې نارن اور وسيصلون سعيرا او زر دی چې دننه بشي دیو جهنم ته. یوصیکم الله حکم کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم فبارد اولاد ستاسو کې للذکر د پاره د سړو حصه ده مثل حظ الانثیین پشان د حصو د دوو زنانو د پاره د سړو حصه ده پشان د حصو د دوو زنانو. فإن كن نساء کچرتوی دا زنانا فوق اثنتین د پاسه د دوونه فلهن نو دې زنانو د پاره ثلثا دو درېمې دي ما ترکا د هغه مال نه چې پرېښی وي دې مړي دو درېمې دي یعنې په درې د پاره ثلثا دو درېمې دي یعنې په دریو کې دوه هغه به ورته میلاویږي. وإن كانت واحدة او کچرته ودا زنانه یوه فلها النصف نو د هغې د پاره نیمه ده. ولأبويه او د پاره د مور او پلار د دې ولکل واحد منهما د هر یو د پاره د دې دواړو نه السدس شپږمه ده مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښی وي دې مړي ان کان له ولد کچرته وي د پاره اولاد. فإن لم يكن له ولد کچرته نه د دې مړي د پاره اولاد وورثه ابواه او میراث وړي د ده نه مور او پلار ده فلأمه الثلث نو د مور د پاره درېمه ده. فإن كان له إخوة کچرته وي د دې د مړي د پاره ټول ضمایر د مړي ته راځي. فإن كان له إخوة کچرته وي د دې مړي د پاره إخوة رونه خویندې فلأمه السدس نو د مور د پاره شپږمه ده. من بعد وصیت وروستو د وصیت نه یوسوي بیا چې وصیت کوي په هغې سره او دین او وروستو د ادا کولو د قرضونه. آباؤکم پلاران ستاسو وابناؤکم و زامن ستاسو لا تدرون تاسو نپویږئ ایهم اقرب لکم نفعا چې کم یو د دې دواړو نه ډېر نږدې دی تاسو ته په پیدا کې. فریضة من الله دا مقررتیا د طرفه د الله تعالی نه یعنې دا بل چا نه دي مقرر کړل بلکې دا الله مقرر کړلي. ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی دی پوه او حکمت والا. ولکم ستاسو د پاره نصف ما ترکا نیمه حصه ده د هغه مال نه چې پرېښی وي ازواجکم ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولد کچرته نه وي د دیو د پاره اولاد. فإن کان لهن ولد کچرته وي د دیو د پاره اولاد فلکم الربع نو ستاسو د پاره بیا څلورمه ده مما ترکنا د هغې نه چې پرېږدي دا زنانه. من بعد وصیت وروستو د وصیت نه یوسوي نه بیا چې وصیت یې کړی په هغې سره او دین او وروستو د ادا کولو د قرضونه. ولهن الربع او د دې زنانو د پاره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې پرېږدئ تاسو ای خاوندانو خاوند مړ شي او ښځه پاتې شي. وإن لم یکن لکم ولد کچرته نه وي ستاسو دپاره اولاد. فإن کان لکم ولد کچرته وي ستاسو دپاره اولاد د دې ښځې نه یا د بلې نه نو فلهن الثمن بیا د دې دپاره د دې زنانو دپاره بیا اتمه حصه ده مما ترکتم د هغې نه چې پرېږدئ تاسو من بعد وصیت وروستو د وصیت نه توصون بیا چې تاسو وصیت کړی په هغې سره او دین وروستو د ادا کولو د قرضونه. وإن کان رجل کچرته و یو سړی یورثو چې د هغې نه میراث وړی شو کلالتن او د میراث دې ته ویلی کېږي چې نه نارینه اولادي او نه زنانه اولادي اگر چې وروڼه خویندي. کلالتن میراث او امراتون یا یو ښځه میراثی وله اخن او د ده دپاره وروري او اختن یا خوري فلکل واحد منهم السدس
نو د هر یو درې دوانو دپاره شپږمه حصه ده. فإن كانوا أكثر من ذلك کچرته دیو زیات د دینا فهم شرکاء فی الثلث نو دیو به شریکانی په درېمه حصه کې من بعد وصیت رسو د وصیت نه یوصوا بها چې وصیت کولی شي په هغې سره او دین رسو د ادا کولو د قرضونه غیر مضار مشی ضرر رسون کی یو بل تا په میراث کی وصیتا من الله دا حکم دې د طرفه د الله تعالی نه والله علیم حلیم الله تعالی فوی دی او صبرناک دی تلک حدود الله دا فرید الله تعالی دی ومن يطع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله يدخلون داخل بکی دلرا جنات جنتون تا تجری من تحت الانار چې روان بی لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشتن بی فدې کې وذلک الفوز العظیم او دا کامیابي د لویه ومن یعص الله چا چې نافرماني وکړه د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله ويتعد حدوده او تجاوز وکړه د پولو د الله تعالی نه يدخله نارا داخل بکی دلر ورتا خالدن فیها همیشتن بی فدې کې وله عذاب مهین او د پر عذاب د سپکونکي واللاتی او هغه زنانه یاتین الفاحشتا چراتلو کې بے حیايت من نسائکم د زنانو استاسنا پس تشهدوا علیهن نو گواهان مقرر کوي په دیو باندې اربعه منکم سلور استاسنا فإن شهدوا کدیو گواهی وکړه فامسکوهن نو بندې کوي دیو لرا فی البیوت په کورونو کې په جیلونو کې حتی یتوفاهن الموت تر دې چې مړي کې دیو لرا مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله تعالی دیو لرا سلارا یعنی حکم د قاضي والذان او غدوا کسان اغدوا لکان یاتیانیا چراتلو کې دی بے حیایت منکم استاسنا فآذوهما نو سزا ورکړي دي دوانو ته تکلیف ورکړي دي دوانو ته فإن تابا کدیو توبه ویستلا و اصلح خپل عمل برابر کم نو فاعرضوا عنهما بیا مخواړوي دي دوانو نه ان الله یقینا الله تعالی کان توابا رحیما دې توبه قبل انکه مهربان انما التوبه یقینا قبل ولد توبه علی الله فالله تعالی باندې للذین د بار دا کسانو دی عملون سوا چې عمل کوي بد بجالت فنافوی سرا ثم يتوبون بیا توبه باسی من قریب نزدی یعنی مرگ نمخ کی فاولئک نو دا کسان یتوب الله علیهم مهربانی بو کې الله تعالی فدیو باندې وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی فی حکمت والا وليست التوبه او نشته توبه قبل ول الله تعالی باندې للذین د پر دا کسانو یعملون السیئات چې عملونه کوي بد حتی اذا حضر تر دې چې کله حاضر شي احدهم الموت یو تند دې علامات د مرګ قال دی و انی تبت الان یقینا ز توبه وباسم وس وللذین ندا کسانو توبه قبلی یموتون چې دی عمر شي وهم کفارون او ویدیو پالت د کفر کی اولائک دا کسان اعتدنا لهم تیار کړی دی مونږ دیو لرا عذابا علیم عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا یحل لكم حلال ندی استاسو پاران ترث النساء دا چې میراث کې وي سي تاسو زنانو لرا کرهن په زور باندې ولا تعذلوهن او متنګوي دیو لرا لتذهبوا دې لپاره چې تاسو واخلئ ببعض ما اتیتموهن بعض اغمار چې تاسو ورکړی دی دیو ته الا ان یاتین بفاحشة مگر دا چراتلو کی دا زنانا پا بحای سرا بفاحشة مبینة پا بحای اخکار باندی وعاشروهن بالمعروف او جوان تیروی دری زنانو سرا بالمعروفی پا صحیح طریقی سرا فإن کرهتموهن کچرت تاسو بد گنی دی زنانو لرا فعصانو نزدیدا ان تکرهو شیئا چه تاسو بد گنی یوشی لرا پا اعتبار دا ظاہر باندی ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او بگر زی اللہ تعالی پاگی کی پیدا ڈیرا خیر ڈیرا وین اردتم استبدال زوجن او کچرت اراده کوي تاسو د بدلولو دیوی خزی مکان زوجن پزید بلی خزی باندی واتیتم او ورکړی تاسو احداهن یو د دې زنانو تاقین توان ډیر مال په مہر کې فلا تاخذوا منه نماخلی تاسو داغین شیئا شی اتاخذونه آیا تاسو اخلی داغین دی مال لرا بهتان سرا پتومت سرا و اثما مبینا و گناہ کار باندی
وکیف تاخذونه او څرنګه تاسو اخلی دی لرا وقد افضى بعضكم او یقینا رسیدلی دی زین استاسونا الی بعضین زینوتا واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اغستل دی استاسونا وعده مضبوطه پنیکا کی ولا تنكحوا او پنیکا سره ماخلی ما نکح آباؤکم هغه زنانا چې نکاح ور سره کړي ستاسو پلارانو یعنی میرانه مور من النساء د زنانونا الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دي نو هغه نه توبه وباسي په جاهلیت کې انه کان فاحشه یقینا دا بحیائی دا و مقتا او د ډیر د غصې کار دی الله په غصه کې وساء سبیلا او بدلار دا حرمت علیکم حرام کړی شوی دی پتا سو باندې امهاتکم پنیکا سره غستل د میندو ستاسو و بناتکم او د لونو ستاسو و اخواتکم او د خویندو ستاسو و عماتکم او د تروریانو ستاسو د پلار د طرفه و خالاتکم او د تروریانو ستاسو د مور د طرفه و بنات الاخی او لونا د ورور ستاسو یعنی وریری و بنات الاخت او لونا د خور ستاسو یعنی خورزی و امهاتکم اللاتی او میند ستاسو اغا ارضعنکم چې شودی درکړلی تاسو لرا تی درکړی تاسو لا و اخواتکم من الرضاعت او خویند ستاسو د رضاعتنا اغا رضاعی خویندی و امهات نسائکم او میندی د زنانو ستاسو یعنی خواخیگانی و ربائبکم اللاتی او پرکٹی ستاسو اغا فی حجورکم چستاسو پغیگو کی دی من نسائکم د زنانو ستاسونا اللاتی اغا زنانا دخلتم بهننا چه تاسو ملاو شوی داغی سرا وادم ور سرا کڑی دی فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پس که چرتا تاسو نئی ملاو شوی داغی سرا دخول ندے شوی فلا جناح علیکم نشتر سگنا پتاسو باندی وحلائل ابنائکم اللذین او دارنگی حرام دی پتاسو باندی پنکا سرا غستل وحلائل ابنائکم اللذین او خزی د زامن استاسو اغا کسانو من اسلابکم چستاسو د شاگانو ندی یعنی استاسو انگوریانی انگور وحلائل ابنائکم اللذین او خزی د زامن استاسو اغا کسانو من اسلابکم چستاسو د شاگانو ندی مطلب دا چیسے دخلی بلل زوینا بلکہ خپل حقیقی زوی وان تجمعو او دا چتاسو جمعوالی وکی بین الاختین پما بین د دو خویندو کی پمین د دو خویندو کی نو دام حرام دی الا ما قد سلف مگر آچ مخ کی ترشیرین داغی توبو باسی پا جاہلیت کی چکم شوی دی ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی دے بخون کے مہربان